ضلعي نظامي حکومت یا لوکل ګورنمنت سیستم دا چشته یاري په دې راځو بیا په کونسلرانو راځو او بیا په خپل کوټي باندې راځو دلته الیکشن ول نه کی مقامی حکومتونو لکه تاسو کوم خبره وکړه یا لوکل ګورنمنت دا اصطلاح په ګرو دنیا کې دا او دنیا پر دې شی باندې متفقه ده سی ترقی یا د روزانه څه کوم معاملات دي کاغله صحت سره تعلق لري کاغله ایجوکیشن سره تعلیم سره تعلق لري او کاغله واټر سینیټیشن د اوبو معاملات سره یا علاقائی ترقی سره کار لري په محله په گلی کې د دې مطلب دا دی چې د مقامی حکومت دی دنیا په دې باندې متفقه ده چې ته د خپل علاقې پر سطح باندې و دارنګ نمائندگانو انتخاب کوي چې هغه ته د روزانه پر بنیاد باندې یا هر غړی کله پولیس سره تعلق کې قبل سي ستاتر هغه کس پوری پونچ ډیر اسانه وي ته په اسانه د سره ملاقات کوي چې خپل مشکل ورسولای شي او د خپل غلې د محلې د ترقی یا د کار لپاره یو بل ستونزې د لپاره د سره ته خبره کولای شي د اپروچ کولای شي نو پاکستان کې لوکل ګورنمنت سیستم سکم دی دا اکثر نوی کله کله د دې بیا انتخابات وسی الیکشن وسی او بیا موږ کونسلران ټاکو یا ضلعي ممبران ټاکو دا کله کله ولی نوی دا مسلسل تواتر ولی د دې نوی یې څه مسله ده دا سیدی وطنیار صاحب موږ کده بلوچستان بالخصوص خبر وکړو جی ما مخکې زما پوینټ اف ویو دا وی یا د نور خلکو هم دا اوس دلته سکم د مین سټریم پولیټیکل پارټیان دي د هغو پدې کې یو انټرست نشته دلچسپي نشته یو دلچسپي یو د سیاسي جماعتونو مین سټریم غټي پارټیان کاغه پښتون قومي پارټیان دي کاغه د بلوچ قومي پارټیان دي او مذهبي سیاسي پارټیان دي دا غونسته خو یو ایډیشن زنن بیا کومه سکم زموږ د قومي سطح سیاسي پارټیان کاغه پی ټی آی دا کاغه مسلم لیگ دی یا پیپلز پارټي بالکل د هغه هم دلچسپي نه صداغه زه مثال در کوم سکل دلته په بلوچستان کې نېشنل پارټي پښتونخوا ملي پارټي اور دا نون حکومت وي په هغه دور کې سیسومره د لوکل ګورنمنت سیټ اپ یا انتخابات وسو په هغه کې نمائندگان دغه پارټیانو رالو حکومت لا لیکن د دیگر ټینور 15 کال مکملېدو بعد هم دوی هغه اختیارات چې د 18th امندمنت بعد ورکل سوي لوکل ګورنمنت ته هغه ورنکړل داغه بیا دوه درې وجوهات نو د دې مطلب دا چې په دې جرم کې صرف دې ځای پارټیان نه دي شامله هغه پارټیان چې هغه په ملکی سطح باندې غټي پارټي دي هغه هم په دې جرم کې د بلوچستان په حواله د بلوچستان خلکو سره په دې جرم کې شامل دي زما په نظر دا ډیر غټ کار دی چې دا پارټیان خپل منشور باندې کار وکړي بالخصوص او په دې کې د شذو نمائندګي سي هغه باقاعده پر یو جنرال دغه باندې سیټ باندې الیکشن وکړي بجای دا صرف مخصوص سیټان ته یوسي کله سي نېشنل فاینانس کمیشن جوړ سي او صوبو ته دا ورکړل سو ستاسو به موږ فند درکو هر صوبې ته به فند پاکي مختلف انډیکیټرز مختلف زادغه دي په دې کې سي په هغه باندې پر بنیاد به او صوبو ته فند ورکړل کیږي بیا به پروینشل فاینانس کمیشن جوړې دی پروینشل فاینانس کمیشن بیا دا او سي بیا به صوبو و ضلعو ته د آبادی د غربت د محل وقوع په حساب باندې دوی تخپل فندونه ورکول جی هغه له بده مرغه تر اوسه پورې په بلوچستان کې نه دی جوړ نه دی دا کوم ضلعي نظامي حکومت یا لوکل ګورنمنت سیستم سکم دی د څخه هغه فائدې د دې څه دي د خلکو لپاره فائدې څه دي کلیوالو علاقو لپاره فائدې څه دي یا شهري سکمي علاقې دي دغه لپاره کومي هغه ګټې دي کومي هغه فائدې دي چې ډیر ښایسته سوال سر اول خبره خو دا ده چې د عام کس دپاره زما او ستا دپاره یا د یو کلیوال دپاره یا د شهري دپاره چې هغه د خپلو ستونزو دپاره د صوبایي حکومت چې کوم نماینده دی یا د قومي اسمبلۍ یا د صوبایي اسمبلۍ هغه ته د رسېدل ګران کار دی جی بالکل ډېر مشکل دی ته به خپل ستونزې حل کوې پر خپل محلې پر سطح باندې د خپل کلي پر سطح جی بالکل د خپل ښار پر سطح نو د هغه بهترین حل دا دی دنیا پر دې باندې متفقه ده چې عمر ملکو ترقی کړې ده د هغه بنیاد څه دی هغه مقامي حکومتونه دي او هغه اختیارات زبردست د اختیارات چې مشکل سیوای سي د نچلي سطح پر منطقلي یا پر کښته سطح باندې اختیارات ورکول کاغه په کور کې کاغه په کاروبار کې کاغه ستا په سیاسي معاملات کې ورکب په مقامي حکومتو کې دا په دې شدي
سستا په کور په محله کې ستا په کلی کې د اوبو مسله د تبه صوبایي حکومت ته نه سره رسېدلی، تبه یو کونسلر ته ځي، یو ناظم ته به ځي، یو چیرمین ته به ځي د دې مسلې د حل دپاره. یو جګړه وسو، یو جنجال وسو، د دې دپاره چې کوم کمیټیان جوړېږي هغه بیرته په سیستم کې دا دی چې هغه به له مقامي حکومتو سره لینک وي او هغه به بجای داسې ډېر زیات قانوني معاملات ته ځي، دا به هلته کمیټي پر سطح باندې د کونسلرانو په معاملات باندې د دې مسایلو حل وسي. دغه رنګه د اوبو، دغه رنګه ایون د سکول دی، ستا په کور کې دی، ستا په کلي کې دی، ستا په محله کې دی، استاد نسته نه راځي، فنډ نسته، سکونه جوړېږي، کتابونه نه را رسېږي، د کوچنیانو چې کوم د زده کړې عمل دی هغه صحیح نه دی روان. دا بیرته ته د کونسلرانو په مدد باندې چې هغه پر دې باندې خبره وکړي، هغه چونکې د نظام حصه ده، هغه پر دې باندې کار وکړي. نو مختصراً دا چې که د اوبو مسایل وي، که د صحت مسایل وي، که د تعلیم مسلې وي، که د امن او امان مسایل وي، که بل دارنګه چې هغه په لوکل سطح حل کېږي، د دې ګردو تعلق له لوکل ګورنمنټ سره دی. او کله چې مستحکمه سي مقامي حکومتونه، بیا و خلکو ته دا سهولتونه ډېر په اسانه رسېږي، ډېر په شفافیت رسېږي. جی ډېره زبردست خبره تا وکړه. مطلب دا چې د مالی په سطح د مسلو د حل دپاره، د شار په سطح، د کلیو په سطح باندې دې دپاره په دنیا کې بلدیاتي نظام حکومت چې کوم دی دا راوړل سوی دی، دا وي که نه. اوس به راسو دې شي ته چې د یو کونسلر اختیارات څه وي، یا یو ایم پی ایس موږ منتخب کوو د صوبایي اسمبلی دپاره، یو ممبر موږ منتخب کوو له ټولې حلقې څخه یو وي، دغه څه کردار وي؟ د صوبایي اسمبلی ته چې لاړ سي، آیا روډ جوړول، نالۍ جوړول او نور ترقیاتي فنډونه استعمالول دا د حق دی او که نه دی؟ د دې باندې څه وایي؟ چې خوندور خبره ده او ښه سوال په دې باندې دی چې په دې باندې خبرتیا ډېره مهمه ده. که د صوبایي اسمبلی ممبران دي، که د قومي غړي، که د سینټ دي، د دې کار له لیجسلیشن سره دی، یعنی قانون سازي کار له قانون سازي سره دی. ته به قانون جوړی، جی بالکل قانون به جوړی، قانون به یای، قانون به باقاعده پر دې باندې خبره کېږي، بحث مباحثه به کېږي. ته به خپل د علاقې په نمایندګي او د صوبې په نمایندګي، بیا د قومي اسمبلی، بیا سینټ، دا ګربه په دغه کې په لیجسلیشن کې په قانون سازي کې خپل کردار ادا کوي. د دغه آئیني طور د یو کس هم له ګلۍ جوړولو سره، له نالۍ جوړولو سره، له هسپتال کار سره، د سکول کار سره د دغه یو تعلق نشته. دا اختیارات دا ګرد د مقامي حکومتو یا د لوکل ګورنمنټ هر نوم چې موږ ورکو، دا د هغو دی. په هغه کې کونسلر دی، په هغه کې چیرمین دی، ډیپټي چیرمین دی، دغه رنګ یونین کونسل چیرمین، داسې په هغه کې په اربن او په رورل کې بیا چې ولاړ سي، نو په دې کې کلي هم او شار هم دا ګر پکښې وي. لہذا د هغو په مناسبت باندې بیا هغه خلک کار کولی سي د خپل کلي د علاقې دپاره. نو چې څومره قانون سازي کېږي هغه به صوبایي حکومت، قومي حکومتونه کوي. او چې کوم د ترقیاتي کارونه دي، که هغه نالۍ ده، که هغه د اوبو کار دی، نلکه لګول دي، یو برما ده، یو بل داسې عمل سکول دی نه چلېږي، بلډینګ نسته، خرابي د ټیچر نه راځي، ازري نسته، هغه ټیم موږ و کامیابي ته رسېدی سو چې زموږ مقامي حکومت او سیستم بالکل مستحکمه سي. هر سړی، هر ښاري په دې پوه سي چې د مقامي حکومت څومره اهم کردار دی. بیا موږ دا لہذا دا ستاسې کوم سوال وي چې څومره دوی اختیارات لري، نو کونسلر یا مقامي حکومت د ټوټل روپیو دپاره د استعمالېدو په علاقې کې د ټیکس د اخیستلو، نه اخیستلو او خلکو ته سهولیات ورکولو، د دې مکمل اختیارات چې دی هغه له مقامي حکومتو سره دي. نو مقامي حکومتو سره دی، بالکل دا ډېره ضروري خبره هم ده. مطلب دا چې زه د کور یا د مالیې د یو چرۍ جوړولو دپاره، د یو نالۍ جوړولو دپاره روډ کډۍ دی، مات دی، دغه د جوړولو دپاره په دې بله ګلۍ راچار وځم او کونسلر صاحب زه ډېر په اسانه باندې پیدا کولی سم، یا بجلی مسله ده، لوډ شیډینګ ډېر زیات دی، یا ګیس نسته، یا ډاکټر نه راځي، یا هسپتال کې دوایانې نسته، مختلفې مسلې دي چې زموږ هره ورځ
له دغه مسلو سره مخامخ دی. مطلب دا سیکواس ډیر په اسانه باندې دا کونسلر سکم دی دا پیدا کولای سم او دا دته دا مسله ویلې سم او بوتلای سم بچای د دې سیز ایم پی ایس صاحب پیدا کوم هغه کله اسلام آباد کې وی کله کوټه کې وی کله چيري وی کله چيري وی نو دا سیستم مطلب ډیر زبردست سیستم دی خو لیکن دلته د دې لهمیت خلک نه دي خبره او که استا خبره دا سیزمو سیاسي جماعتونه داسې نه غواړي. زما په خیال دواړه خبرې دي زما په خیال دواړه خبرې دي چې کله ته په دې ظاهر د شعور ورکول اگای ورکول د سیاسي پارټیانو کار دی. ولې زموږ په سکولینګ سیستم کې زموږ په ایجوکیشنل سیستم کې په سکولانو کې په کالجانو په یونیورسيټانو کې پر دې باندې کلم خبره نه کیږي. دا رول څه دی د سیاسي پارټیانو دی. نو چې دوی ویلنګنس نشته دوی خواهش نشته دوی نه غواړي چې سیاسي پارټیانی د خبرې تر حده پورې بالکل وایي لیکن پریکټیکلی دا ګری پارټیانی عملی طور په حکومتو کې پاتې سوي دي. د یو پارټي هم په حکومت کې تر اوسه پورې و مقامي حکومتو ته کوم سي عیني اختیارات دي هغه نه دی ورکړل سوي. په هغه کې بیا کوم دا غاي کار دی دا ډېر مهم دی. هر سړی خبر سي زه خبر سم ته خبر سي هر مېرمن خبر سي په هر کور کې هر بچی خبر سي چې زه کله ووټ کوم زه پر دې خبره کوم یا زه تر په خپل یونیورسيټي په کالج کې په یو ناسته کې زه خبره کوم نو زه باید پر دې خبره ما چې د مقامي حکومتونو څومره اختیارات دي دا رول څه دی دا کار څه دی چې ژغ پورته سي ژغ یو سي خلک په دې خبر سي نو بیا شاید یو بهتري ذریعہ جوړ سي. جی بالکل بهتري ذریعہ جوړ سي. شاب مقامی حکومتونو عبدالسلام خان صاحب تاسو دې سړي نږدې پاته سوي است شکایت یو داوی سي دوی ته مطلوبه کم فند سي کم دی هغه نو ورکول کی شي دوی له مشکلاتو سره مخامخ وي دوی هغه خپل فرض کم دی خپل هغه کردار سي کم دی په صحیح توګه باندې بیان نسي ادا کولای دې کې څومره حقیقت دی. ظاهر اوس لکه ما سي مخ خبره وکړه چې دا یو خو د خبرو تر حده پورې دی بل دا سي په صوبو کې سي وسایل تقسیم لکه ما په شروع کې ول سي نېشنل فاینانس کمیشن جوړ سي نېشنل فاینانس کمیشن دا دی سي هغه فارموله ده د هغه مطابق وهر صوبې ته د هغه د غربت د هغه د پسماندګي د هغه د علاقې د هغه د آبادي له حوالې څخه مختلف نورم د شانسز پر هغه بنیاد ورکول کیږي. نو د دویمه مرحله دا وله چې صوبو به پروینشل فاینانس کمیشن جوړولي په هغه کې بیا فارمولې لګېدې د هر ضلع لپاره آبادي سوله پسماندګي سوله د هغه ځای مهله وقوع سوله د هغه ځای دا ګر شان مختلف انډیکیټرز پر دې باندې به بیا د وسایلو تقسیم کېدی هغه روپۍ بدلتم تقسیم دی مختلف پروپورشنز کې مختلف حصو کې هغه زموږ په صوبې کې نسته سره هغه پورې دا جوړ شوی نه او باقاعده دا پیسې په فارموله تحت تقسیم شوی نه نو ځلي حکومتونه کار نسی کولای او دا رول اوسنۍ سي کم فندز استعمالیږي هغه هم د صوبایي حکومتو یا د صوبایي ممبرانو په توسط استعمالیږي هغه کې کله هم تر اوسه پورې رول څه دی هغه مقامي حکومتو ته برای نام خوسته موجود دي کونسلران موجود دي چیرمنان موجود دي لیکن باقاعده طور دوی ته هغه د ټیکس د اخستلو د منافع دا غټه ځان ته جلا یو کیسه ده چې دوی په خپل ضلع کې ټیکس اخی چې خپل ریونیو جنریټ کی ځان تر پیدا کی د ټیکس علاوه هم روپی پیدا کی ځان ته او یا خلکو ته سہولتونه ورکي غربت زیاده غریب سړي ته سہولت ورکړه امیر سړي یا کاروباري سړي زه خطر روپی واقع دا به مقامي حکومتونه کوي د دغه کې بیا دوی آزاد دي دوی که یو ټیکس معافي یا که ټیکس لګي بیا باقاعده ځلي کونسل د دې شي منظوري ورکوي پر هغه منظوري باندې بیا دوی بالکل اختیارمند دي ځینې داسې شانس دغه لپاره و دوی ته د سیکرټري یا د منسټرل د اپروول ضرورت وي بیشتره شانس دی په هغه کې د اپروول ضرورت نه وي نو فندز خو یقینا نشته او د فندز په غیر مرزګي کې مقامي حکومتونو هغه رنګ کار نشي کولای نو کونسلران هم نن سبا په یو بل په ګلمندي چې کوم راغلي هم نو موږ ته باید وسایل راسي او موږ د خپل علاقې د خلکو لپاره کار وکړو. اچھا عبدالسلام خان صاحب ډېر شایسته مجلس کوم دی هغه روان دی او یقینا زموږ راوړونکو په پدې پیدلې وي چې لوکل ګورنمنت سیستم کوم دی هغه څومره امپورټنس لري یعنی څومره اهمیت لري اوس راځو بلې خواته د بلوچستان صوبایي دارالحکومت کوټه
تقریبا په بلوچستان کې د لوکل ګورنمنت انتخابات چې کوم سوي دي بلدیاتي نظام حکومت په ټولو ضلعو کې مکمل سوي دي او ما په خیال 2 کال زخبیم زیات وخت کیږي خو لیکن په کوټه شهر کې سیو ډیر لو غټه آبادی یعنی تقریبا ل 45 تا 500 لکو پوری خلک د دې آبادی شای کنه دغه تر اوسه پوری بلدیاتي انتخابات سکم دي دا نه دي سوي په دې حق تاسو وایسه ولی نه کیږي دلته دا خو تر ګردو سیات ضرورت دی په دې شهر کې د دې شهر ډېری مسلې دي لډیرو مسلو سره ستوندو سره مخامخ دی دا شهر دا ولی نه کیږي څه وجه ده بالکل وطنیار خلجی صاحب دا چې کومه خبره په شروع کې ما وکړه سي دا شی ډېر مهم دی او پولیټیکل پارټیانو کې دا یا په سیاسي پارټیانو په دې باندې یو خوانه د بد اورنه دوی خپل رول کې ادا کوي دوی خپل کردار نه ادا کوي چې لوکل ګورنمنت ته با اختیار سي یا لوکل ګورنمنت ته جوړ سي د دې واضح مثال صاحب سوال کې موجود دی چې زموږ صوبایي دارالحکومت د کوټه او ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دی بالکل موږ له مقامي حکومتونو سیستم سره کار کړی دی په دې کې اسپیټالونه دي ستا د صحت مراکز دي ستا سکولان دي ستا کالجان یونیورسټیانې دي دلته دغه رنګه د اوبو انتظام دی د څښلو د اوبو د نکاسي د اوبو دغه رنګه د ګلیان د روډو دا ګر بربادي نو یو خواته خو تور لګیږي په بیروکراسي باندې سی یو ډېر غټ فند چې دی د کویټا بیوټیفیکیشن په دغه کې سپکوټ کې مختلفه منصوبې دي د اربا روپۍ نو د پکوټ کې اډمنسټریټر دی او د هغه په ذریعہ دا تور خلک لګي سیاسي پارټیانې باز لګي سی دا روپیانې سي دا د کرپشن نظر سي یا باقاعده په دې باندې اکاونټیبلټي یا پکړ نه لیا عبدالسلام خان صاحب کوم سی کوټه کې کار لګیا دی کنه روډونه جوړیږي صفائی او دا زما په خیال دا کار به نورم سسټینیبل پایدار وي سپدی کې کونسلرانم وای کنه د هر وارډ څخه او باقاعده یو سیستم سکم دی هغه ولې نو دا مخکې خدای خبره کېدله سی حلقې نه دی جوړي بیا الیکشن کمیشن تقریبا کال لمخه اعلان کړي سی حلقې هم جوړي دي بیا ما د معلوماتو مطابق استبد دی کریکشن هم وکړي سی پولیټیکل سیاسي پارټیان اس کې دي هغه عدالت تلاړي او د الیکشن رکاو کی ولی رکاو سره سر اصل خبره خدا ده سی مطلب دا تور یو خاطر نه لګیږي کومه څه کومه خبره وکړه ز خپل کنټینیو کومه سی په کوټه کې کار د پخوانی وختو په نسبت اوس ډیر ښه روان دي تر روډونه ویني ډیر خلاصو حرکتي کارونه ویني ډیر خلاصو بالکل ما هغه پرسپیکټیو درکې سی کوم د خلکو پرسپیکټیو د سمو یو مختلفه ځای دا ما پرسنل اپینین نه دی خلک دا وای دا تور سیاسي پارټیان هم لګي لیکن دا څه کوم خبره کوي سی بیا دوی لاړلو او په عدالت کې سپډي باندې سټي واخصله پر انتخابات باندې ولی او دا سوال پیدا کیږي چلو ما موږ به یو غړي د پاره دا ومنو سی دا یا صحیح کار وکړي لیکن بیا پر دې مختص وسول آیا تاسو ګرو سیاسي پارټیانو مطلب موږ ګت یو نه پارټي سره خامخا تعلق لرو یو سیاسي عمل حصہ یو بیا دا پارټیانو انتخابات رکاو کوي بیا د دې پس کوم مراحلو هر بنیادی ولی رغه مراحل باندې تاسو کار وکړي یا نه دی سوي نو په دې غفلت کې په دې انتخاباتو نه کولو کې بیا د دویم تور دام دی سیاسي پارټیانو یا یو کس یا دوه په دې کې خلک دا وایي عوامي رایه ده چې دایم د دوی په خوښه باندې دا شان رکاو دي د انتخابات وردانه کیږي لیکن کچیر بل خاطر موازنه وکي موږ د حکومتونو ولدل پر دې مکار وکړي موږ تاسو په سیول سوسایټي کې د حصہ یو وزو شرط د شهر واسیانیو د دې اوسیدونکو په کوټه شهر کې کوم کار شو دا تاریخي کار شو بالکل ډیر شایسته د ترکیه کوم روډونو سمره خلاص ول هغه مسائل نسته په خوا بچا دا ځکه قبایلی مسلې جوړیږي نو دا داسې کیږي دا روډ مرڅنګ خلاصو دا لار بسنګ خلاصو هغه سیستم نسته هغه کوټه ده همې ته روډونه ویني همې کارونه ویني همې سټریټ لایټس ویني او بهتري ته روان دي نو په دې ځای کې بیا له ډیر موږ په دې شی باندې بیا پریشان اوسو چې کچيري واقعي حکومتونو موجود مقامي حکومتونو نو آیا دا کار به دارنګو که یا صرف د اډمنسټریټر په موجودګۍ کې دا کار دومره بهتر روان دی نو دا بیا سوال نشان بیرته په سیاسي پارټیانو باندې د صفتیر دومره وخت کې د دوی ګرو په موجودګۍ کې
په کوټه رنګ شهر کې چې دا یو ښایسته شهر دی زموږ د ګور بلوچستان چې څومره خلک دي هر شهر خلک دغه دلته راځي د نور صوبو خلک راځي باید چې ډېر ښایسته سوی ولای ډېر ښایسته سوی لیکن نه دی ښایسته وي دا واحد وخت دی په دې وخت کې په دې کوټه کې ډېر بهترینه کار شو زما په نظر جی بالکل او زما په خیال سی په بلوچستان کې سکلم لوکل باډیز الیکشن کیږي کنه یا لوکل بلدیاتی نظامی حکومت په وجود کې راځي نو کوټه کې تر ټولو زیات لوی ضرورت د کوټې دی چې په کوټه کې اول د الیکشن وسی د کوټې مسلې ډېرې دي ډېر غټ شهر دی د دې د کچرو مسلې دي د دې د صفایي مسله ده د نالیانو د بار بندېدو مسله ده نو دا شان ډېر تړلي دي له کوټې سره نو پکار وي چې کوټې ته توجه چې کومه دغه ورکړل شي وطنیار صاحب د کوټې د صفایي ظاهر هر غټ شهر د عمره زیات وخت غواړي نظر غواړي چې په کې د صفایي معاملات ډېر بیماریانو څخه انسانان خلاصي خو دا وخت موږ ته لیدل تر دې ټینور له مخه تر دې حکومت له مخه کوم حکومتونو په کې په میټروپولیټن کې ډېر غټ په زراو تعداد چې هغه ملازمینو صفایي وکوله لیکن په دې کې ډېر غټ تعداد چې هغه بوګس وخت هغه دان نقل څنګه په ډیوټیانو نه ول زموږ مسله دا ده چې موږ د خپل علاقې د پاره هغه رنګ کار نه کو بیا که یو مشر که بیا یو میر که بیا یو ملک که یو بل خوشاله دوه لپاره واغه ته د 15 کسانو نوم ورکول سي او دغه تنخواه ورزین او خیر خیرت بیا د صفای نه وي په کوټه کې موجوده زسي کم شان ګورم صفا کوټه کوم پروجیکټ دی د هغه کاروای نستا ما خپل د نمبر دی کمپلین پر جمع کیږي کمپلین پر جمع سوی دی او هغه صفای کړی د شریف حیثیت ما کمپلین جمع کړی دی نو و دې اړه څه وګورو دا ډېر اسانه کار دی واحد ښکارا سو دا شی سو دا خبر ډېر ښکارا سو ولا سکچيري اختیارات ورکړل سي مقامي حکومتو ته او زموږ پارټیان سیاسي پارټیان کونسلران په دې کې ډېر زیات ذهن بند کې سیاست ما کار دی لکه د پر څومره مهمه دی نو لکه څنګه صفا کوټه پروګرام شروع دی دغه د کوټې د شایسته کېدو د روډو د خلاصېدو پروګرام شروع دی بهترین روان دی دا ډېر ښکاره خبره چې د کونسلرانو تاسو کوم خبره کوي د کونسلرانو راتګ سره او د هغو د ذمہواریانو په صحیح معنا دا خبره ډېره مهمه ده صرف د حکومتو د راتګ خبره نه ده چې کم خلک کم نمایندگان راځي په مقامي حکومتو کې هغه خپل کردار باقاعده طور پر ادا کړي او باقاعده د دې شي یو اکاونټیبلیټي سموږ ورته وایو چې دوی خلکو ته جوابدهي سي جوابدهي وسی چې حیات کونسلر وي سلام خان د علاقې لپاره تاسو وکړه دا جوابدهي ضروری ده صرف د مقامي حکومتو راتګ نه ضروري